لم یو حدیث مبارک کې د یو تیر پیغمبر خپل قوم ته وعظ او نصیحت ذکر کولو. په هغې کې دا ارشاد فرمایلو چې د ذاکر مثال داسې دی، کوم سړی چې د الله ذکر کوي د هغه مثال داسې دی لکه څه شو لایک ذاکر مثال داسې دی لکه یو سړی پسې دشمن لګېدلی، دشمن خطرناک دشمنی، دا سړی د هغې دشمن نه منډې وهي، هغه دشمن که راورسېږي نو هغه وژني، قتلوي. بیا دا ذاکر منډې وهي ناڅاپه مخامخ یو غټه دروازه مخې ته راغله، قلعه ده، محفوظ ځای دی. بیا دغه کس هغه دروازه خلاصه ده، په هغې کې ورننوتو او دننه یې دواړه تنبې بندې کړي او زنځیر یې ولګولو. دشمن یې بهر پاتې شو، دی دننه شو. باقي دروازه مضبوطه ده، قلعه مضبوطه ده، دشمن نه دروازه خلاصولی شي نه په قلعه وړېدی شي. دی پکې دننه محفوظ شو، د دشمن نه بچ شو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د ذاکر مثال داسې دی لکه دننه کس چې قلعه کې محفوظ شو. او د بهر دشمن چې دی دا شیطان دی، او شیطان په سړي پسې لګېدلی دی نیسي، او د شیطان نیول دا دي او د هغه د مسلمان هلاک کول بربادول دا دي چې هغه د الله نه واړوي، د الله د یاد نه علاوه په بل څه کې اخته کړي، په ګناهونو کې مبتلا کړي. دا د انسان تاوان دی، خسران دی، هلاکت دی، بربادي ده.